السلام علیکم ملګرو. فخر زمان ته انجری راغلی دا. آیا فخر زمان د ایشیا کپ نه بهر شو؟ آیا فخر زمان टी20 ورلد کپ نه هم بهر شو؟ د فخر زمان انجری څه انجری دا څومره ټایم کې به ریکور شي؟ د فخر زمان مینوالو د پاره په دې ویډیو کې اپډیټس دي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دریم टी20 میچ کم چې پرونو د ویسټ انډیز خلاف پای کې فخر زمان ډراپ وجي. فخر زمان په ځای خوش دلشاه په سکواډ کې انکلوډ شوی و. فخر زمان په دې وجه ډراپ و چې فخر زمان ته راغلی د انجری هیمسترینګ انجری راغلی ده او هیمسترینګ په وجه باندې هغه دغه دریم टी20 نه هم بغارو. اوس هیمسترینګ کم قسم انجری ده، دا دومره غټه انجری نه ده چې مطلب کلاړي او پکې سلور میاشتې درې میاشتې د کرکټ نه بهر کیږي. دا یو ډیره وړه غونته انجری ده چې د ریکوري ډیر زر کیږي او د دې علاج په پاکستان کې NCA چې کم ده پاغه کې د دې علاج کیږي، د ایکسرسایز په ذریعہ هم کیږي او چې کم ډاکټران وی هغه هم د دې علاج کوي. نو فخر زمان ډیر زر ریکور شي، خو فلحال د ویسټ انډیز خلاف چې کم ون ډے سیریز او اغه نه د فخر زمان نوم کټ شو د انجری په وجه باندې. فخر زمان به د ویسټ انډیز خلاف په ون ډے سیریز کې نه وي. فخر زمان په ځای کم کې لاړی خلی براتلون کې ټایم کې پته لګي، خو فخر زمان به د ایشیا کپ پورې مکمل ریکور وي. تاسو له معلومه وي چې فخر زمان چیمپئن ټرافای کې هم په ان موقع باندې انجرډ شو، نو هغه بیا د چیمپئن ټرافای نه هم بهارو چې په چیمپئن ټرافای کې د فخر زمان کمې د پاکستان کرکټ ټیم محسوس کړي دي. فخر زمان کمې د پاکستان کرکټ ټیم ته راغلی او په چیمپئن ټرافای کې. نو اوس فخر زمان به ډیر زر ریکور شي. داغه چې څومره هم مینوال دي د مایوسه کېدو د خفه کېدو ضرورت نشته. چې کم ایشیا کپ را روان دی په سپتمبر کې، هغه پورې به فخر زمان 100% اوکې وي او فخر زمان به په دغه ایشیا کپ کې د پاکستان د ټیم حصہ وي. ځکه فخر زمان په टी20 فارمیټ کې د پاکستان وایس کیپټن هم دی، وایس کپتان هم د سلمان علي اغا سره وایس کیپټن د टी20 فارمیټ د پاکستان فخر زمان دی جی. نو فخر زمان به ایشیا کپ د پاره ضرور ریکور کیږي جی. دین علاوه کچری مونږ په ایشیا کپ باندې خبرو کو، په ایشیا کپ کې د پاکستان انډیا سره 2 میچز برازي چې دا په دوبۍ کې دی. آلریډي سکیجول ډېر ملګري د هغې حوالې سره هم اپډیټس غوښتل چې آیا کېدای شي انډیا د هغې نه انکار وکړي، بایکاټ وکړي. نو انډیا د ایشیا کپ نه بایکاټ نشي کولی، انکار نشي کولی، ځکه په هغې کې ډېره غټه پیسه ملوث ده، پای کې ډېره غټه پیسه ده. خو انډیا کرکټ بورډ چې چېرته پیسه وي نو دومره غټه فاینانشلي لوس هغه نشي کولی. ډېر غټ فاینانشل لوس په کوي که چېرې انډیا د دې بایکاټ کوي د ایشیا کپ نه. ایشیا کپ نه بایکاټ پای کړی، خو که چېرې د براډکاسټر پریشر پې نه وي، د سونی ټي وي پریشر پې نه وي، ځکه سونی ټي وي په لکونو $1,000,000 چې کوم دی هغه ورکړي دی آلریډي ACC له ایشیا کرکټ کونسل له د ایشیا کپ براډکاسټینګ لپاره چې پای کې سونی ټي وي ته د انډیا او د پاکستان میچ ضرور پکاره، ځکه چې پیسې ګټي نو دغه په دغه میچ باندې به ګټي. نو ځکه د دې میچ نه د ایشیا کپ نه انکار نشي کولی. فخر زمان به ایشیا کپ د پاره وکوي، ایشیا کپ کې به تاسو په ایکشن کې وینئ. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.